السلام علیکم ګرانو کتونکو شزوان یم قدرمندو تاسو به ډېر زیات دا ټکی اورېدلی وي چې ای غریبو د دغ ټکي استعمالول څوک کوي او څوک یې پېخچان جوړوي شاید انور شاید تاسو یې به پیژنم که تاسو یې نه پیژنئ خو زه لږ ډېر پیژنم دا په امریکا کې اوسیږي او هلته دی خپلې زندګۍ سټایلېټ ښایي اصل کې پښتانه د ده نه ډېر زیات خفه دي ډېر زیات په 100 کې که ته وکسې 100 کې 80% پښتانه د دغه نه صرف په دا ټکي خفه دي چې دی تکبر کوي غرور کوي او دی په پښتنو پورې افسوس کوي نو کتونکو زه تاسو ته د هغه سوچ په باره کې خبره کوم لکه هغه خو صرف بس مونږ وایو چې یاره یو شارټ کټ میسیج ورکړي ووایو چې څه لکه زه هغه له دا اپریشیټ نه ورکوم چې ته لهجه ټیکټو هغه لهجه ټیکول غوښتل ضروري دي هغه له موږ دا ریکویسټ کوو چې خپله لهجه دې صحیح شي نو دا ډېره ښه ده خو اوس روڅم د هغه په سوچ اولې سره شهید انور چې کوم دی مسافرو ته ویي چې تاسو په یو لک او په 2 لکه باندې د ځان سره پاکستان له څو سپرې او شیمپوګانو مخستې وي او هلته ته پیسې څومره په سخته ګټې ما خله دا شي دلته خپل کاروبار مالک ځان جوړ کړه هغه مین ایډیا مین سوچ یې دا دی چې هر پاکستانی خپل کاروبار جوړ شي قدرمندو زه دا خبره د یقینا سویم چې موته نن د یوه داسې ویزې افر راغلی دی په سعودي کې الحمدلله ما انګلیش هم زده دی او تعلیم هم میم شته دی چې 5-6 لک روپۍ میاشت ما ته پاکستانی ملویدی شي خو قدرمندو دلته کې زه چې کوم دی خپل کاروبار کوم خپل روزګار کوم داسې میاشت راشي چې مالب کې 1 روپۍ ملو نشي او داسې میاشت راشي چې الحمدلله د ډېرو مسافرو نه ښه نو دا سوچ دی هغه دا دی لکه اوس ګوره تاسو له دوبۍ له چې کوم دی دا پښتو او موسیقي سره چې تړون سوتي دا خلک چې تاسو له دیر شي هلته کې تاسو دا کمې روپۍ پې ورو د ورونه ویې رچوو دا ګوره پرېږدو تاسو به تر کومه پورې په پردي ملک کې وو د هغه سوچ دا دی شاید انور په خپل ځای دا خبره بالکل کلیر کوي دا ته زه هم کوم چې دا ما کوم ګوره اوس که د پاکستان حالات سعودي څخه خراب شول د کویت څخه خراب شول د دوبۍ څخه خراب شول فوراً بهتر اوسئ او چې ته ډریکلی دلته راشئ تاسو 1 روپۍ نه وي کاروبار دې نه وي بیا به زندګي ته بوز ذلیله وي د 0 د 2 سوال به بیا بل چله کوي نو خپل کاروبار خپل وي خپل اختیار خپله خاوره